سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د سونه پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه. د پاکستان د قسمت چې کومه یو کرښه ده، ښکاري داسې چې هغه اسمان طرف ته روانه ده او ډېر غټه داسې ډیولپمنټس روان دي چې د هغې په نتیجه کې پوره دنیا وایي، موږ صرف موږ دا خبره نه کوو چې د پاکستان مستقبل چې دی هغه په سفارتي لحاظ سره، عسکري لحاظ سره او اقتصادي لحاظ سره هغه ډیر شاندار دی، ډیر تابناک دی. د مثال په تور له 13 ورځ چې په وایټ هاوس کې کوم ایونټ شوی دی، هغه ایونټ د انټرنیشنل میډیا په ټاپ سټوریز کې دی، باوجود د دې چې د ایران او د اسرائیل جنگ هغه د امریکې د مبینه یا مجوزه مداخلت په حواله باندې هغه یو خطرناک شکل دغه جنگ یا هغه صورتحال چې دی هغه اختیار کړی دی. خو انټرنیشنل هیډلاینز چې کوم دي هغه د پاکستان د اهمیت په حواله باندې، د پاکستان د کردار په حواله باندې هغه ډیر زیات نوټیبل دي، هغه ډیر زیات د توجه متقاضي دي. پر فرست ټایم داسې شوی ده، په اول ځل داسې شوی ده چې په وایټ هاوس کې د پریزیډنټ په لیول باندې د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو په تاریخ کې په اول ځل باندې د پاکستان سپاه سالار یا آرمی چیف هغه چې دی هغه نه صرف دا چې د 2.5 غنټو دپاره راغوښتی شوی دی، هغه ته باقاعده باضابطه دعوت ورکړی شوی دی، بلکې د هغه په اعزاز کې ظهرانه هم ورکړی شوی ده. دا د هغه خلکو دپاره د عبرت او د سبق یو سبب دی، یو ذریعه ده، چا چې د 2.5 کالو نه د پاکستان عوامو ته، د پاکستان په میډیا باندې، د پاکستان سیاسي کارکنانو ته دا پیغام ورکو، دا تاثر ورکو چې ګنې د پاکستان او د امریکې تعلقات چې کوم دي هغه ډېر کشیده دي. امریکا د پاکستان په مقابله کې انډیا ته ډېر زیات پریارټیز ورکوي او بیا ورسره دا خبره چې پاکستان د عالمي یا د نړیوالي تنهایی چې دی د ایسولیشن ښکار دی. هغه ټولې دعوې، هغه ټولې دغه چې کومې وې تفسیرې هغه غلطې ثابتې شوې. کوم چې د انټرنیشنل میډیا رپورټس دي، کوم په هغې باندې موږ خبره وکړو، 2.5 غنټې دغه ظهرانه چې ده هغه جاري پاتې شوې ده. په اول ځل باندې نه صرف دا چې د پاکستان د آرمی چیف په اعزاز کې ظهرانه ورکړی شوې ده، بلکې د هغې نه فوراً بعد چې دی په ډېر کرټیکل حالاتو کې، په ډېر کرټیکل سچویشن کې صدر ټرمپ چې د پاکستان په باره کې، د پاکستان د آرمی چیف په باره کې او د پاکستان د کردار په حواله باندې کومې خبرې کړي، د هغې موږ ته په ماضي کې مثال نه میلاویږي. د مثال په طور لا د دومره طاقتور ملک، د طاقتور پریزیډنټ د طرف نه دا خبره کوله چې زه مشکور یم او ما ته په دې خبره باندې زه خپل اعزاز ګڼم یا ما ته دا اعزاز حاصل شوی دی چې د پاکستان با اثر شخصیت یا آرمی چیف چې دی هغه زما د ظهرانې ته راغی، زما دعوت قبول کو. د هغې سره دا خبره چې ده هم ډېر زیات اهمیت لري چې عاصم منیر صاحب د پاکستان او د هندوستان چې کوم جنګ و د هغې د خاتمې په حواله کې یو بنیادي او یو کلیدي او مثبت کردار ادا کو. او بیا به قول د صدر ټرمپ چې د دې ظهرانې یا د دې دعوت یو بنیادي مقصد دا هم دی چې زه په دغه کردار باندې د عاصم منیر صاحب شکریه ادا کوم. ډېر خلک چې کوم دي هغه ډېر پریشان هم دي، ډېرو خلکو تبصرې، خواهشات، تجزیات چې کوم دي هغه غلط هم ثابت شوي دي. خو د هغه سره تړلې بله یو خبره چې ده چې هغه نن انټرنیشنل میډیا چې ده او چې کوم سفارتي ذرایع دي چې هغو پکې اضافه کړې ده، هغه دا چې په دغه میټینګ کې د عاصم منیر صاحب نه علاوه نور څوک وو، مطلب دغه ډیلیګیشن کې یا وفد کې، نو هغوی نومونه هم مخې ته راغلي دي، کی پوینټس چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي. یو چې دی زموږ چې دن د نیشنل سیکیورټي یا چې کوم مشر دی چې هغه د آی ایس آی چیف هم دی، جنرال عاصم ملک صاحب. دا هغه عاصم ملک صاحب دی چې د انډیا د اخبارونو او د میډیا مرکزي کردار دی، او هغې وایي چې دا د پاکستان د ډیپلوماسي په حواله باندې او د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو د بحالۍ، خاص کر عسکري تعلقات چې کوم دي د هغې د بحالۍ په حواله باندې د یو بنیادي کردار دی. هغه زموږ د نیشنل سیکیورټي چې دی د هغې ایډوایزر دی. 2-3 نومونه پکې هم راغلي دي، خو بیا بعد خلکو دا خبره کوله چې په دې کې سیول څوک نه پکې. نو دغه چې کوم ډیټیلز راغلي دي په هغې کې زموږ وزیر داخله چې هغه د اهم امورو
معاملاتو یا د ایشوزو یا د ایونټس یا د چیلنجز ذمہ دار دی محسن نقوی صاحب هغه پکې شامل وکړي. موږ کو د دې پوره پروسس مخلاصه راوباسو. 2-3 پوینټس چې کوم دی هغه مخې ته راځي. یو دا چې امریکې پر فرست ټایم باندې د یو ملک عسکري قیادت ته چې دی په دې لیول باندې پروتوکول ورکړل دی. یو دویمه ده چې د پاکستان د عالمي او د علاقایي کردار چې دی د هغې آن د ریکارډ چې دی د صدر ټرمپ د طرف نه د هغه د حکومت د طرف نه اعتراف شوی دی. دریم دا چې صدر ټرمپ دا هم ویلي دي چې عاصم منیر صاحب ایران په معامله باندې زموږ د ټول نه زیات باخبره دی، اویر دی. نو ما د هغه سره په دغه معامله باندې هم گفتگو چې دا خبرې اترې چې دي هغه کړې دي. څلورم دا چې په انډیا کې چې کوم ماتم دی هغه د خبرې ثبوت دی چې انډیا چې به دا دعوې کولې چې زمونږ تجارتي او عسکري معاملات دي یا تعلقات دي د امریکې سره او امریکا په موږ باندې انحصار کوي، د هغو دغه ماتم دا ښیي چې هغه ټول چې دي هغه دغه تاثرات د هغې خواهشات چې کوم دي هغه د تباهۍ سره د ناکامۍ سره چې دي مخ شوي دي. څلورمه خبره ده چې د کاونټر ټیرریزم په حواله باندې په پوره ریجن کې خاص کر د داعش د موجودګۍ په پس منظر کې د پاکستان کردار چې کوم دی د هغې تعین هم شوی دی. شپږمه خبره یا پنځمه خبره دا ده چې په دې ریجن کې به اوس ښکاري داسې چې پر فرست ټایم پاکستان په داسې یو حیثیت کې ولاړ دی چې د هغې په نتیجه کې موږ دا بجا طور له ویلی شو چې په اول ځل باندې زموږ نه صرف دا چې د چین سره ډېر ښه تعلقات دي بلکې ان د سیم ټایم بیک وخت هم په دغه وخت کې امریکا چې د امریکې سره هم زموږ مثالي تعلقات چې کوم دي هغه جوړ شوي دي. شپږمه یا اومه خبره ده چې په دې ریجن کې په راتلونکي وخت کې چې په څه کېږي نو ښکاري داسې او د انټرنیشنل میډیا ریمارکس هم دا دي، د هغوی ایډیټوریلز هم دا دي، د هغې چې کوم راپورټس دي هغه هم دا دي چې په دې ریجن کې چې څه کېږي په هغې کې به د مستقبل د منظرنامې په تناظر کې د پاکستان کردار چې دی هغه به انتهایي اهم وي. ډېره مننه.